نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. صدق الله العظيم. سورة توبہ لسما پارا 3 نمبر آیت دی. عفا اللہ عنک، عفو دیو کہ اللہ پاک اے پیغمبر علیہ السلام تاتا، لما اذنت لهم تاوری اجازت ورکو دیتا، حتی تردی پوری یتبین لک الذین صدقوا چخکار شوی لکتاتا الذین کسان صدقو چی دی رشتونی دی وتعلم الكاذبین او تا پی جندلوی دروغجن خلق. لا یستأذنک الذین یؤمنون اجازت نغواړي تا نه پیغمبر علیہ السلام کسان چې ایمان لري جهاد نه پات کېدو، ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او پورز د آخرت باندې، ان یجاهدوا دا چې دوی جهاد کوي باموالهم په خپل مالونو باندې، وانفسهم په خپل مالونو باندې، باموالهم په خپل مالونو باندې، وانفسهم په خپل ځانونو باندې. والله علیم بالمتقین او الله جل شانو خپيږي په پرهیزګار او متقینو باندې، دا ټول الله پاک خپيږي. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله، یقینا اجازت غواړي پیغمبر علیہ السلام تانا کسان چې ایمان نه لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او پرز د آخرت باندې، ورطابت قلوبهم او پشک دی د دوی زړونه، فهم فی ریبهم پس دوی په خپل شکی ترددون حیران او سرګردان دي. ولو ارادوا الخروج او کچری دی اراده لري د وتلو د جهاد ته، لاعدوا له عدة خامخا بدوی تیار کړی وي د دې جهاد د پاره عدة اسباب او سامان. ولكن كره الله انبعاثهم، لیکن الله پاک ناخوښ ګڼي انبعاثهم را پورته کول د دوی جهاد ته، فثبتهم پس درانه کړل دوی لرا، وقیل اقعدوا مع القاعدین او دوی ته ویل شو چې تاسو کینی مال قاعدین د کیناستون کو خلکو سره، یعنی څنګه چې زنانه جهاد ته نه دي تاسو د زنانو په شان کې نه جهاد ته چې نه دي غیرت در کې نشته. لو خرجوا فیکم ما زادوکم، کچره دی وتلی وي تاسو په جماعت او تاسو په ملګرو کې جهاد ته، ما زادوکم دی بنو زیات کړي تاسو لپاره، الا خبالا مگر فساد، ولا اودعوا خلالکم او خامخا بدوی پیدا کړي بو دوی په من تاسو کې، یبغونکم الفتنه پلټولو تاسو کې فتنه، یعنی دی بس تاسو په منځ کې د فتنې کوشش کړي وي، دی خو جهاد ته نه ذکر سره وتلم وي نو بیا به دی فساد او نقصان په تاسو کې پیدا کړي وي او تاسو په منځ کې به د فتنې کوشش کړي. وفیکم او په تاسو کې سماعون لهم جاسوسان دي دوی، اوسم د دې منافقانو کافرانو په تاسو کې جاسوسان شته. والله علیم بالظالمین او الله جل شانو خفي دي په ظالمانو باندې. لقد ابتغوا الفتنه من قبل، یقینا په تحقیق سره دوی لټول او فتنه من قبل مخکې د دې وخنه، وقلبوا لك الامور او اړولیو الټه کړیو ګډوډ کړیو استاد پاره پیغمبر علیہ السلام الامور کارونه حتی تا دې پوری جاء الحق چراغ حق او رښتینی وعده د الله، وظهر امر الله او غالب شو حکم د الله پاک، وهم کارهون دی بدګنون کیو. ومنه بعض د دوینا من هغه څوک دی یقول چغوي اذن لي ما ته اجازه او رخصت راکا، ولا تفتن ما په فتنه کې مغرزوا جهاد ته نظم الته خود زنانه رومیانو زنانه راځي غي ته ګناه کې مبتلا کېږم، د دې وجه نه جهاد ته نظم د تبوک ا منافق الا خبردار
فی الفتنه په فتنه کې سقطو دوی پریوتلی دي جهاد ته جنس دا دی لپاره فتنه را وان جهنم لمحیطه بالکافرین او یقینا جهنم چې دی خامخا راګیرون کې دي کافرانو لرا ان تصبک حسنه کچری ورسیږي تا ته پیغمبر علیہ السلام څخه خوشاله او خېګړه تسوهم نو دا خوشاله او خېګړه خپکې دوی لرا وان تصبک مصیبت او کچری ورسیږي تا ته پیغمبر علیہ السلام څخه تکلیف جهاد په میدان کې ادا سي یقولوا وإذا کافران قد اخذنا امرنا من قبل په تحقیق سره منګه قسط خپل کار مخ کې د دینه یعنی موږ د خپل ځان احتیاط او حفاظت مخ کې نه کړو ويتولوا او دوی واپس لاړ شي وهم فرحون او دوی خوشاله وي که مسلمانانو ته خوشحالي ورسیږي دی پاغي خپکیږي او که مسلمانانو ته تکلیف ورسیږي نو په دې باندې خوشحاليږي دوی خدای چې منګه احتیاط کړو منګه نو تله قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام لن یصيبنا هیڅ کله به ورسیږي مونږ ته دا تکلیفونو دا مصیبتونه الا ما كتب الله لنا یا خوشاله مگر هغه چې الله پاک مقرر کړی دی زمونږ د پاره دا خو د الله پاک طرف نه مقرر فیصله دي که تکلیف را رسي او که خوشحالي را رسي هو مولانا د الله پاک زمون کار ساز او مولا دی وعلى الله په الله پاک باندې فلیتوکل المؤمنون پکا دي چې توکل کوي مؤمنان قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام هل تربصون بنا تاسو انتظار نه کوي په موږ باندې الا احد الحسنین مگر یو د دوه خېګړو یا د فتح او یا د شهادت دوه خېګړي دي یا موږ فتح حاصل کو ژوند دی راشو هغه کوم زمنګ د پاره خیر دی او که شهیدان شونه په دې کوم زمنګ د پاره خیر دوه خېګړي و نحنو نتربص بكم او موږ انتظار کو په تاسو باندې ان یصيبکم الله دا چې او برسوي تاسو ته الله پاک بیا عذاب من عندي د خپل طرفنا او بأيدينا یا زمون پلاسن به تاسو ته عذاب ورسوي فتربصوا پس تاسو انتظار کوي ان معكم متربصون یقینا موږ تاسو سره انتظار کوونکیو قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام انفقوا طوعا او کرها تاسو خرج کوي خرج کی تاسو خپل مالونه طوعا په خوشاله سره او کرها یا په مجبوره په ناخوخه سره لن يتقبل منكم هرگز تاسو دا صدقه او د انفاق بقبول نکړي شي تاسو نه انکم یقینا تاسو کنتم تاسو یې قوم یو داسې قوم فاسقین نافرمان کافران وما منعهم او نه دې منع کړی دي کافر وما منعهم او نه دې منع کړی الله پاک لرا دوی ان تقبل منهم وما منعهم او نه د منع کړی الله پاک لره دوی ان تقبل منهم دا چې قبول شي د دوینا نفقاتم د دوی دا صدقه او نه دې منع کړی الله پاک دوی لره ان د خبرنا تقبل منهم نفقاتم چې قبول کړی شي د دوینا دوی نفقه او د دې صدقه الا انهم كفروا بالله وبرسوله مگر دا چې دوی کفر کړی دی په الله باندې او په رسول د الله باندې الله پاک د دې صدقه ولنه قبل ځکه چې دې کفر کړی دي ولا ياتون الصلاه دین کوي منزنا الا وهم كسالى مگر په داسې حال کې چې دې سستی کوونکی منځ حوال کوي نو کوي داسې حال کې کوي چې ډېر سست ولا ينفقون الا وهم كارهون او دې انفاق نه کوي صدقه نه کوي مگر دا چې دې بدګنونکي بغیلرا پناه خوخه او پنازره سره کوي فلا تعجبك اموالهم پس تعجب مکو حیرانتیا مکو حیران کیګما اموالهم فلا تعجبك تعجب کی دیوان چی تعالی پیغمبر علیہ السلام اموالهم د دوی مالنا ولا اولادهم او دوی مالون اولاد د دوی انما يريد الله ان يعذبهم بشک الله فغوال چې عذاب ورکی دوی تا بها فی الحیات الدنیا پدې مال سره پدې جون د دنیا کې وتزهق انفسهم او ازید دوی نفسنا د دوی روحونه وهم کافرون او حال دار چې دی کافران وي ويحلفون بالله دی قسمونه کوي په الله باندې انهم بشک دوی چې لمنکم استاسو ندین استاسو ملګری دي وما هم منکم او حال دار چې دوی د استاسو نه
ولكنهم قوم يفرقون لیکن دوی چې دی قوم یو داسې قوم دی یفرقون فرق لرون کې دي یعنی ظاهر او باطن لحاظ سره ظاهر کې یو خبره کې په باطن کې بل لو یجدون ملجأ او مغارات کچر دوی مومی ملجان زید پنا او مغارات یا غارنا او مدخلا یا زید ننوتو لولو الیه دی بخامقا واپس یغیتا وهم یجمحون او دی بزان پټون کی دیتا پمنډ بزی او هغه کی بزان پټی لیکن دی د پنازې نمومي دوی پمنډ باندې هغه تورځي ومن اوبازي د دوی نه منغه سوق دی یلمزک په صدقات چې الزام لګي پتا باندې په صدقو کې فإن اعطوا منها ردو کچر ورکړي شي دی تر صدقو نه دی خوشاله شي وإن لم يعطوا منها کچر دی تور نکړي شي د صدقو نه دا هم یسخطون ناګهان دی ناراض او په غوسه شي ولو انهم او سړي رب خوي انهم بشک دوی رزو چې دی راضي کېده ما پاس باندې آتاهم الله چې ورکړي دوی تعالی پاک او رسول د الله پاک سړي رخبوي کدی پاغه سبان دی راضي کېده وقالو او دی ویل حسبنا الله کافی زمنګ د الله زمنګ د پار الله پاک سيؤتين الله من فضله ورسوله زرد چراب کی منگ تا اللہ پاک د خپل فضلنا ورسول و رسول داغو انا یقینا منگ چیو الاللہ اللہ پاک طرف تا راغب امید لرن کیو. آخر دعوانا الحمدللہ.